بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت سبيا تعلق بتحريم برغوري ټول مولوی صاحب باب د رضاعت شروع دی لس مسلین تر اوسه ویلي تاسو ته به زده یې انشاءالله او دا زده کول هم ضروري دی که عام طورې خلک د بوسونه کوي او خلک خو به دې نه وي بس چې څوک وګوري چې مدرسه کې سبق وي مسلو ته پوستې کوي او هغه هم ځوان هم بې په دې نه وي بس جواب ورکوي وایي داسې نه چې ورته پړ شمه مسله صاحب د قدرې بیانه کړې بره ګورې ټول باکره جنۍ ده غیر شادي شده د هغې نه پی راوتل او یو ماشوم ته خوله کې ماشوم ته سینه ورکړله دې سره حرمت رضاعت ثابتېږي نو موږ پرون ویلي او ثابتېږي ښه او ما درته دا هم ویلي چې باکرې هم پی راځي ښه وګورئ وإذا نزل للبکر کله چې راشي باکرې ته لبن پی فارضعت سبیا ماشوم ته ورکي تعلق به تحریم ورپورې تعلق نیسي ولې لکه وامهاتکم اللاتي ارضعنکم دا مطلق راغلی دا نه دی ویلي چې باکره وي او که صحیح به وي لاطلاق النص نص پکې مطلق راغلی المطلق یجري على اطلاقه وسم ندرسي ثم ما دوا 63 نمبر ولانه شرع مجله کې 64 د دام ځین کې ساتي موږ چې کوم ترتیب وایو شرع مجله نه یو دانه شاته وایو ولانه بل وورا دا پی چې دي کنه د سبب د نشونما دی ښه که د سیبي وي او که د باکرې وي هغه ماشوم ایجز جوړېږي نو ولانه لبن چې دی دا سبب النشو دا سبب د نشونما دی فیثبت به نو ثابتېږي به دې پیو سرم شبهه د بعضیت څنګه چې د سیبي والا سره وي یوه مسله دویمه وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأجر الصبي تعلق به التحريم انتهي آسان دي ټول بره ګورئ یو زنانه وفات شوله وفات نه بس چا د هغې د سینو نه پی راول وشل او یو ماشوم خوله کې واچول فیډر دی که فیلډر دی هغې کې ورته واچول فیلډر صحیح شو که نه فیلډر کې ورته واچول ماشوم فیلډر کې پی وسکل توجه جي دې سره به حرمت رضاعت ثابتېږي که نه وایي او دې سره هم ثابتېږي زموږ د حنفو مسلک د امام شافعي رحمه الله وایي د مړۍ ښځې نه چې پی راول وشي ماشوم ته په خوله کې واچي حرمت رضاعت نه ثابتېږي اگر که یو جام وڅکي وګورئ وإذا حلب لبن المرأة کله چې راول وشلی شي لبن د ښځې بعد موتها فأجر الصبي او به ماشوم ته خوله کې واچولی شي تعلق به تحریم ورپورې تعلق نیسي خلاف للشافعي رحمه الله ته خلاف ثابت دی هو یقول فرمایي لږ به وګورئ جي امام شافعي رحمه الله وی ټول بره ګوري ټول وای اصل کې حرمت چې د مور نه شروع کیږي د مور په ماشوم ته لاړ شي ماشوم په غوښه اډوکه کې زیادت وکي ماشوم د مور باز شي دا ده کنه او به د مور چې کوم باز دی اولادي یا پلار نکاح ماشوم دا غو باز شي الو بټوله د چانه شروع کیږي مور نه اول حرمت په مور کې راځي هغه نه بس د مور په اصول فروع کې راځي دا څه ده کنه دلته مور مړه ده نو هغې کې حرمت نه راځي نو چې اصل کې حرمت رانلی اصول فروع کې هم نه راځي پوه نه شولئ یعنې ابتدا د حرمت چې د کوم ځای نه د هغه دلته نشته زه خو بې صحیح پوهېږم چې صحیح حساب به هو یقولو تخبرون نه ویله که نه خدمت و خفه مې او خدمت یې مې دوه کارونه جمع شي ایا ثواب به تر دې شي نه زیات میلاویږي چې ناست سبق هم وایي ښځې هم وتې کوي دواړه کارونه کوي ما ورته چې که نه صرف سبق وایو ښځې نه وتې کوو صرف سوچونه کوو خفګاني الله به په دې اجر راکوي ښه هو یقول امام شافعي رحمه الله فرمایي الاصل اصل چې دی فی ثبوت الحرمت کې هغه دا دی انما هو المرأة هغه ښځه ده ثم تتعدى بمتعدي کېږي له غیرها ته نورو ته متعدي کېږي خو په واسطه د چا به واسطه د دې ښځې د مور په واسطه باندې او بالموت او دې صورت کې ښځه خو مړه ده که نه نو لم تبق محلا لها دا خو محل حرمت ده نه چې دا محل حرمت نه ده نو نور څوک چې دي د دې په واسطې به محل حرمت نه وي ولهذا دغه وجه د واوره که نه یو سړی چې مړه ښځه وتې کي که نه نو حرمت مصاهرت هم نه ثابتېږي نو د مړې ښځې پی چې ماشوم وڅکي حرمت رضاعت به هم نه ثابتېږي که پوه نه شوئ ولهذا دغه وجه ده لا یوجب وطیها
نه واجبوي ورته کول د مړې ښځې حرمت د مصاهرت ولنا موږ ورته وایو موږ دلیل ته وګورئ جي موږ وایي ګوره اصل علت د دې حرمت چې دی هغه بعضیت دی ویلي مو که نه څوک دی د ماشوم پی د مور پی د ماشوم باز وګرځي نو ماشوم د مور باز وګرځي داسې ده که نه دلته هم دا پی د ماشوم باز شو که نه شو نو چې کله پی د ماشوم باز شو نو دا ماشوم د مور باز شو د هغې په واسطې باندې بیا د هغې د اصولو فروع څه شو باز شو اورئ ولنا من وایو ان سبب د حرمت رضاعت چې دی هو شبهة الجزئیت هغه شبهه د جزئیت ده وذلک فی اللبن او دا شبهه د جزئیت په چا پیدا کیږي لبن کې لمان وذلک فی اللبن لمان الانشاء ځکه دې کې معنی د انشاز دی که انشاء ده لکه زیده کنه انشاز معنی زیاتوالی د غوښې والانباطي او پیدا زیاتوالی د هډوکي وهو قائم باللبن د دې تعلق خو د چا سره دی لبنو سره دی تاسو پوهېږئ که نه ولنا موږ دپاره دلیل ان سبب چې دی هغه شبهه د جزئیت ده وذلک فی اللبن لمعنى الانشاء او دغه په پیو کې د انشاز او د انبات په وجه وي داسې ده که نه هغه قایم لبنو کې بهرحال ده وهذه الحرمة تظهر في حق المیتة دفنا وتیمما اوس امام شافعي صاحب د طرفه که څوک اعتراض وکړي چې دې ښځې سره حرمت راغلی د دې حرمت څه پیدا شوله خاصې مړه ده په پیدا شته که نه څنګه ښځه چې کله دفن کوي او یا تیمم ورکوي اوبه نه یا ښځې نه وي سړي وله تیمم ورکوي نو څوک به ورکوي دفن کوي چې خپل محرم به دفن کوي یاد ساتئ ښه او که اوبه نه وي سړي تیمم ورکوي داسې وایه مړه ښځې یې نه چې ښځې له غسل ورکړي نه به سړي خو غسل نه شي ورکولی څه به کوي تیمم نو چې تیمم ورکوي اوس څوک به ورکوي محرم به ورکوي اوس د دې پیدا دغه دوو کې ده که نه څنګه ده د دې ښځې څوک شته دی نه چې دفن یې کړي څوک شته دی نه چې تیمم ورکړي نو د دې ماشومې خاوند غټ سړی دی ماشوم هغه ته به نکاح کړه نو غټ سړی دی د مړې څه شو زوم شو او زوم خو محرم وي نو هغې دفن کولی هم شي هغه تیمم ورکولی دا پیدې راووتله وګوره دغه حرمت چې دی دا ظاهرېږي په حق د میتتي کې دفن په اعتبار سره و تیممن په اعتبار سره هر چې جزئیت دی په وتې کې امام شافعي صاحب قیاس کړی و که نه که څوک دغه مړه ښځه وتې کې حرمت مصاهرت نه راځي ویلي و که نه موږ وایو هغې وجه دا ده حرمت مصاهرت هله راځي چې موضع د حرس کې وتې وکړي چې هغه فرج دی د ښځې داسې ده که نه ده او چې ښځه مړه شوله د دې د فرج اوس موضع حرس دی موضع حرس خو هغې چې فصل پیدا کوي هغه چې ژوندی نو بیا به هلته رحیم ته ځي او بیا به بچی جوړېږي خو مړه ده نو دا حرمت چې نه پیدا کېږي مړه کې نو هغې وجه څه ده موضع حرس نه دی وتې په موضع حرس کې ونه شوه هر چې جزئیت دی په وتې کې لکونه هغې وجه دا وي چې دا ملاقي شي د محل حرس سره وقد زال بالموت او محل د حرس هغه ځایله شو په موت سره فافترقا نو دواړو منځ کې افتراق راغلی یو بل باندې نه شي ورقیاس کولی واذا احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم بره ګورې جي مولي صاحب چا پی د ښځې راواخېستل ماشوم لی په دې دوبره کې واچول او لاندې لاړ دې سره حرمت رضاعت ثابتېږي که نه مفتا به رای ظاهر روایت دا دی نه ثابتېږي امام محمد رحم الله وایي دې سره هم ثابتېږي که نه ولې د هغه دلیل دا دی مولي صاحب کله چې سړی روژه نو که څه وخوري خوله باندې هم روژه ماتېږي او که دوبر د طرفه څه بره وخیږي هم روژه ماتېږي دواړو حکم یو دی د خولې او د دوبر دلته هم ماشوم کې په خوله ماني څکي او که دوبر ماني دواړو به حکم یو وي پوه نه شو په قیاس باندې که نه خو صحیح روایت دا دی صحیح رای مفتاوي رای چې حرمت مصاهرت نه ثابتېږي نوره قصه کوو واذا احتقن الصبي کله چې د دوبر د طرفه پی واچولی شي ماشوم ته باللبن لبن یعنی حق احتقانی د لبن په لبن سره وشي لم يتعلق به التحریم همدغه مفتا به رای ده وان محمد رحمه الله انه يثبت به الحرمه په دې سره حرمت ثابتېږي کما يفسد به الصوم لکه څنګه چې ورسره روژه فاسدېږي نوره قصه پوه شولئ وجه د فرق واوره علی الظاهر ظاهر روایت خو دا دی چې روژه فاسدېږي حرمت رضاعت ثابتېږي نه دا فرق ولې دی
لږ به وګورئ وجه دا ده روژه ځکه فاسدېږي چې روژه هر هغه شی فاسدوي چې هغه بدن ته اصلاح ورکوي بدن صحیح کوي نو که خولې طرفه لاړ شي بدن ته اصلاح ورکوي او که د بور د طرفه روجت شي نو هم بدن ته څه ورکوي اصلاح نو د روژې د ماتوالي علت څوک دی بدن ته اصلاح هغه دواړو کې دی پوه شولئ بې او په رضاعت کې اصل علت هغه په غوښه او هډوکي کې نشونما کول دي او هغه هله کېږي چې د خولې د طرفه لاړ شي د دبر د طرفه نه پته نه لګي پوه شوئ که نه ډېره زبردست خبره یې وکړه روژه کې د ماتوالي علت څه دی اصلاح البدن دغه د دواړو سیډه کېږي ځکه روژه ماتېږي او په حرمت رضاعت کې د علت څوک دی هغه په هډوکي غوښه کې نشونما کېدل دی هغه د خولې د طرفه یې پوه شوئ بې زه خو یې ښه تور ځای وامه خو چې څه حساب به کوم دی دی ووجه الفرق داري بين الصوم والتحريم في باب الاحتقان کې على ظاهر روایت موافق چان المفسد في الصوم اصلاح البدن اغا اصلاح د بدن د ويوجد ذلك في الدواء کې موجوديږي فاما المحرم چې حرامون کې برزات کې اغا معنی د نو شوي دا ولا يوجد ذلك في الاحتقان احتقان کې نه موجوديږي وللان المغذي غذاء چې دا غذاء خو غي ته وي وصوله من الاعلى چې برن لاړ شي شاته لاندې طرف چې راځي خو غذاء نه ده او غذاء سره حرمت رضاعت راځي تاسو پوه شولئ واذا نزل للرجل ثم سره شولئ لکه دوا درېمه مسله نن سبق والا بر وګورئ که د سړي لبن راشي فرمان دی او سینو کې پیرال او ماشوم له ورکړه نو دغه ماشوم رضایي زی جوړیږي برون مې ویلیونه جوړیږي ښا وجه سره بې د پی دینه ولې نه دي ځکه پی د هغه چا نه راوتل متصور وي د چا نه چې ولادت متصور وي او د فرمان بچه کېدی شي که څوک یې وتي کي نشي کېدلی ښه چې نشي کېدلی ولادت ته متصور نه دی نو دا پی هم نه دي نو بیا ورته پی ولې وی بیا شکل یې د پیو دی دا مسله دی هلکه خپله سړي ته هم یاده کړه رمی خان دی فرمان پسې که وګورئ واذا نزل للرجل لبن کله چې سړي ته لبن راشي توجه ده که نه لکه دا خو انتهي اسان سبق دی که فارضع صبيا ماشوم ته وروسكي لم يتعلق به التحريم وجسر لأنه ليس بلبن على التحقيق بنا من دا لبن ندي چې لبن ندي فلا يتعلق به نشو کڅه مې پرې خدل دلته نشو ده کې نشوز دي دلته زیشته دی ورسره نشو بس سیده ونمو نو متعلقي کې دي سره نشو نمان نه تاسو پوه شولئ دا خو داسې شوله لکه وینه چې څوک وخېږي که نه هغې سره هغه حرمت وزارت نه ثابتېږي ګورې ښځې وینه چې ماشوم ته وخېږي وغیره وهذا لأن اللبن چې دی بیا ورپسې څه دی انما یتصورو لبن خو د هغه چا نه هغه ځای کې متصور کېږي بې منه الولاده دا عبارت ټیک نه دی پکې څه پټ دی مما یتصور منه الولاده داسې دی واوره لأن اللبن چې انما يتصور د متصور کیږي ممن دغه شانه يتصور منه الولاده چنه چې ولادت متصور کیږي فرمان نه ولادت نه متصور کیږي سړینا واذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم پنځم مسلې د وکړې لکه د چيلې په دوه ماشومان وسکل خپل ورونه یا لکه جنې دي ورور خور یا جنکې دي خويندې نه جوړيږي ښا دغه شان د غړي دغه شان د غوا میخي د وخي د سره نه جوړیږي حرمت رضاعت کله راځي چې د آدمیت په یوس کې موږ من آدمی و سرویل من آدمیه اوري واذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم ورپورې تعلق نه نيسي لانه اصل علت د حرمت رضاعت جزئیات د چا په چې وس کې هغه او څوک چې وس کې خپل منځ کې جوش شي سیمولیو او جزئیات آدمیت په منځ کې راځي شاید خود آدمیه نه ده لأنه ولا جزئیه ده ځکه جزئیت نشته بین الآدمی والبهائم اگر چې دیو په کلی کې د انسانانو او خرو ترمنځ جزئیات شته خري وتی کوي والحرمت به اعتبار یا حرمت خو به اعتبار د جزئیات سره شپږمه مسله واذا تزوج الرجل صغيره وكبيره برګوره دا خبره لګه وګدا ټول ماته متوجي شي یو سړي
یو نیم کال ماشومې جنۍ سره هم واده وکړلو او غټې ښځې سره هم واده کړی دی دواړو سې نکاح وشوه بیا دا غټه ښځه راپاڅېدله دې ماشومې له پی ورکړه نو خپل منځ کې څه شولې مور او لور اوس حکم دا ولګېدو اول چې دواړه طلاق دواړو نکاح یې سړي سره ماته نه پوهېږئ پې خو لږ بې تفصیلا ووایو نو د دې مور سره خو یې نکاح به هر حال ماته شوله د مشرې سره ولې چې څوک د جنۍ سره واده وکړي که وتې کړي که نه کړي به هر حال مور یې پې حرامه ده دا ویلو که نه او ماشومه پې حرامه شوه که نه نو که مور سره وله وتې کړي ماشوم هم حرامه دواړه حرامې ده صورت په هغې بنا دی دواړه حرامې شو ها که مور سره وتې لا نه کړي نو بیا خو لور سره نکاح کولی شي که نه بیا د دې بلې نکاح برقراره ده خو لمونږ خبر دغې کې نه ده برحال بیا اوس وخت کې دی اثر نه و یو سړي ماشوم یو غټې سره نکاح وکړله د غټه راپاڅېدله ماشوم یې له پی ورکړه هم د دې سړي نه پی دي یا د بل نه دي نو دا خپل منځ کې څه شولې مور او لور رضایي مور او لور شولې او مور او لور سړی په نکاح کې جمع کولی شي دواړه په حرامه شولې تاسو پوه شولې که نه وګورئ دا خو یو حکم شو واذا تزوج الرجل صغيرة دا زمونږ حکم دې سره نه دی متعلق هغه را روان دی اچھا جی زمونږ مقصدي مسله هم دا یې وه ښه د دې باب مقصدي مسله هم دا وه واذا تزوج الرجل کله چې نکاح وکړي سړی صغیرة وکبیرة سره فرضات الکبیرة دا کبیره راپاڅېږي پی ورکړي صغیرې ته نو حرمتا دی حرمتا حرامي بکړي شي دواړه په زوج باندې حرامي به شي دواړه په زوج ولې لأنه يسير جامعا ځکه خاوند جمع کوونکی وګرځېدلو بین الام والبنت رضان دا خو صحیح نه ده وذلک حرام دا داسې حرامه ده کالجمع بینهما نسبا لکه مور او لور سره چې نسبي مور او لور نکاح کې جمع کې تاسو پوه شولې یو حکم بره ګورئ بره ګورئ لکه اوس د مهر مسله ده نو که چېرې د دې مشرې سره دخول توجه جي دخول نه کړی دې ته به مهر نه میلاویږي دې ته به مهر ولې قبل الدخول چې فرقت راشي او فرقت وجه زنانه جوړی شي بیا ورته مهر نصف مهر نه میلاویږي موږ ویلو بار بار هم ویلو قبل الدخول چې فرقت راشي او د خاوند د سایډی مسما کې نسب میلاویږي او مهر مثل کې متعوی داسې ده که خو که د ښځې سیډی نه مسما کې نسب میلاویږي او نه په مهر مثل کې متعه پاتې شوله کشره هغې له به هر حال موږ مهر ورکوو ښه کوم صورت کې چې فرقت رالی نصف مسما او یا متعه به ورته ورکوو پوهېږئ اوس راځه ثم ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها ولي لأن الفرقة جاءت من قبلها حدیث سره راغلی دی قبل الدخول بها د دې سره دخول نه مخکې وللصغيري د باره به نصف مهر وي خو دې نکاح چې کوم صورت کې ماتېږي هغې کې یاد وکړه لأن الفرقة وقعت اعتراض به وکړه فرقت چې واقع شو غلام من جهتها صغیرې په وجه خو نه دی راغلی اعتراض وکړه ولې صغیرې په وجه نه دی یار صغیرې له چې پی ورکول دی به نس کلی که نه او دا هم پې خړم لګی شو کړپ پکړپ به یې پې شروع کړ داسې ده که نه ده د هغې جواب واوره وایې فعل مباح پورې خلک جزاګانې نه متعلق کوي ښه واوره والارتضاء چې ده و ان کان فعلا منها اگر چې د ماشومې فعلو دا په اسکل لیکن فعل د دې چې د غیر معتبر دی فی اسقاط حقها په دې خبره کې چې د دې حق د ساقط کی د ماشوم فعل په دې خبره کې چې د حق ساقط کی غیر معتبري لکه ماشوم تاسو سراجي کې ویلي دي چې هغه خپل مورث ملکی کنه مورث نو میراث نه محرومیږي میراث نه ویلم دي کنم دي قتل بارک ویلی کنه والقتل الموانع من الارث اربعه القتل اول كم دي الرق وافرا كان او ناقصا ببسدي والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره قتل کې بيدا ویلي کم قتل یادو دا قتل واقعي کې ور سره دا خبر هم د چې ماشوم ملکی کنه ماشوم چې څوک ملکی څه مطلب ماشوم ملکی ماشوم بره چت مایناستي کانې بروتي غټ اغه لته ورکی او جا درس پچاره پلار باندې بره راولويږي بر سر باندې پلار یې مرشي نو ماشوم ته بر پلار نه میراث ورکو اگر چې قتل خطا یې کړي خیالم دې کنه
وګورئ ودا کما اذا قتلت مورثها لکه چې خپل مورث ملکی مورث ويرجو خجی دا مستو مسلې شولې بر ګورې غلق ریخ کا ریخ کا عجب خان و در ریخ کوي عجب خان در پسې ریخو ما ته ټول بر ګورې او سوال دا دی کنه چې دی صغیری د پاره دی خاون نصف مہر ورکو کنه په لازم شو خو دی کی د لانجه ټوله دی کبیره کړی دا څنګه تاسو لږ متوجه شئ صغیری سره خاون دخول کړی دی نه دی کړی نو امکان د دې خبر یو کنه چې د غټ شي او نکامات کی فرقت د دې په وجه راشي نو کوم نصف مسما د مترابم څه شي ختم شي د دې امکانو کنه نو د دې صغیری کم مہر او د علی شرف السقوط دا د سقوط په کنارو خو چا موقت کو دی کبیره چې پي ورکړه دی موقت کو اصل لانجه چا جوړ کړل نو دا خاون به د کبیره ته وی احتمالو چې ما نه دا سقط شوی وي تر باندې لازم کو تا په وجه به ما پیسې را لیزر کوا ستا مہر خاصم لاړې که دخول نه شوی او که دخول شوی سید طالب در کومه خدا رستا په وجه په دې صغیرم لپاره مہر به ما لازم شو څه ترا کوا توان بتېلی پوه شولې به البته ما د لګ بر ګوري توان بتې علالي چې دی کبیری تعدیه زیته کړی قصدن د دې لپاره چې نکاح ماته شي دا کاری کړی تعدیه نه تعدی کړی ظلمن دا کار کړی پیږي به او که ظلمن نه کړي هغه د لوګي نمړه کېدل ځکه غریبي پي ور کړیو دا سوچ نه و چې نکاح ماته شي وغیرہ به وګوري دغه نه زیته دغه نه به توان نالي پتن لګي پوي شوي کنه دا مسله به ربي بیانوم مولوی صاحب کبیری چې دخول شوی او غیله به مہر ور کوي پاتې شو خبره د صغیری غیله به بهر حال مہر ور کوي خدغه مہر به د کبیرینا اخلی کنه نو که کبیری تعدی کړي او اخلی بیتی که تعدی نه وکړي به بیتی نه اخلی اوس پوي شو سره اوس را زینور خبره کو ويرجو رجوع بگی به پدغه نصف پدغه مہر باندې الزوج علی الکبیر دی په کبیره دا کله ان کانت تعمدت کچری دا کبیره چوا دی تعمد کړو به پدغه پي ور کول کې د فساد و ان لم تتعمد او کچری عمدن ادا کرنی کړي فلا شی علیها به بیتم نشته وان علمت بان الصغيره امراته اگر کدا وته پته و چې دای خزره ک پي می ورکړه ما او دا دواړه به نکاح حرامي ګوبي خدا چې مراد مقصود زیته نه بلکې مقصود غیر پي ورکولو به د دینه توان نالي امام محمد رحم الله وی بار ګوري که خاون سا ظلم نیتی او کنو بهر حال بتی توان لوي وان محمد رحم الله انه يرجع خاون برجو کوي بدوالو صورتونه کې تعمدت به الفساد او لم تتعمد تاسو پیږي اصل کې امام محمد رحم الله را ادا د کنه چې صاحب سبب چی کنه هغه ته د نقصان نسبت کو نقصان به دغه نالو کاغه آمدن دا کار کړی او آمدنی نه کړی اصل کې زمونږ به د مادو کې 91 نمبر مادي دی لګي اول نو اوري دا سبق رباني وګديږي خوایو به ګوره ترڅو مخې ته نه رسولېګا 91 مدد المباشر ضامن وان لم يتعمد څوک چې صاحب علت وی کنه نقصان وکي د نقصان علت څوک جوړ شغه د مباشر وی کا څوک چې د نقصان علت جوړ شغه د څه وی لکه دې سړی له څوک ورکم په دې خله باندې 32 وړه غونه ولا مات کما نظر د غخونو د ماتیدلو علت جوړ شوم نظر څوک شوم مباشر کې دا قانون دی چې دا قصدن مدل څوک ورکړي او که خطا ان لګیدلې بهر حال ما توان راضي المباشر ضامن وان لم يتعمد 91 نمبر ماده دا 92 نمبر ماده لړې حمید دې ماډي روغت باس کړي دې په مادو په ریکارډینګ کې چیرته ووره دي انت یو دې قسمه به کړي دیګه دا سي مختصری نه دي قیودات دي بکی بار ماته ګوري 92 نمبر ماده دا سړی ته نه ده یاده والمتسبب ولا يضمن الا بالتعمد بي متسبب على ضامن جوړيږي چې تعمد کوي چې تعمد نه بنا مبشر بهر حال ضامن وي او متسبب چاته وي دا خو مې ونه ویلا چې څوک د هلاکت سبب جوړ شي علت نه سبب جوړ شي هغه ته متسبب وي او څوک چې علت جوړ شي هغه ته مباشر وي مباشر بهر حال ضامن وي او متسبب کله ضامن وي چې کله
عمدن کار وکړي ظلمن یې وکړي. اوس پوه شوئ دا اصل کې د شیخینو رایې دی. امام محمد رحمه الله متسبب کې وایي دا بهرحال وي ځکه دلته یې ویلي دواړو صورتونه کې دی. وګورئ دا صحیح ظاهر روایت دی. ولې لأنها واوره کنه وإن أکدت ما كان على شرف السقوط. ظاهر روایت دا دی لأنها دا ښځه چې ده کبیره وإن أکدت اگر چې دی مضبوط کړلو ما هغه مهر کان على شرف السقوط چې هغه د سقوط په کناره و. ما خو تاسو سره قصه کړې وه کنه دغه کم چې د ماشومې مهر و هغې د ختمېدو امکان و کنه او د کبیرې چې پی ورکړه نو بس مضبوط یې کو. او ونصف المهر وذلك يجري مجرى الإتلاف. دا به داسې شي لکه چې د خاوند مال دی کبیرې هلاک کو. ها خاوند مال یې څه کو هلاک یې کو. لکنها لیکن موږ وایو هلکه دا کبیره چې ده دا مباشره نه ده څه ده مسببتون ده که نه چې لیکلي هلکه مسببه. ها مسببه ټیک دی لیکن دا کبیره چې ده دا مسببه ده لاندې څه لیکلي مباشره نه ده فيه به د اطلاف کې لږ بر وګورئ جي توجه. اوس دا قیسې نه کوو هدایت نه غیر ویل کېږي نو اوس به څه کوي اسامي ته به ځې نو ما تاسو ته د علت او د سبب تعریف کړی و که نه که یادم وي. علت تعریف دا و چې دو شیانو کې شی اول وضع شوی شی ثاني دپاره وي مفضي هم وي شی ثاني د یو وضع شوی ورله هم وي دوه او شی ثاني شی اول باندې وجوبا وجودا موقوف وي درې دا ویلیو که نه. او سبب په تعریف کې څه ویلیو شی اول مفضي وي شی ثاني ته مسبب ته خدا د شی اول شی ثاني دپاره وضع شوی نه دا ډېر اهمه مسله شوله پوه نه شوئ. وجودا وجوبا په موقوف هم نه وي. لږ بر وګورئ تاسو غټ مرکزي فرقونه دوه دي. یو دا چې سبب مسبب دپاره نه وضع شوی او علت د معلول دپاره وضع شوی. دویم د علت او د معلول ترمنځ واسطه نه وي او د سبب او د مسبب ترمنځ واسطه وي یا علت وي واسطه وي. په دې خبرو تاسو پوه شولئ. اوس ما ته ټول بره ګورئ دا ښځه چې د کبیره دا د دې خاوند دا پیسې هلاکول دغه نصف مهر چې صغیرې له ورکوي اطلاف یې مالې وکړو که نه دې کې موږ دوا وکړه دا متسببه ده ښه صاحب سبب ده. ولې بی دا پی چې ماشومې ته ورکوي د دې وضع دې دپاره شوې ده چې مال هلاک شي. وضع شوي نو چې وضع نه ده شوي سبب شو که علت شو څه د اوسانې پوه نه شولئ. علت تعریف کې څه وویل چې علت چې معلول دپاره وضع شوی وي او سبب چې مسبب دپاره وضع شوی نه وي نو دا پی چې ورکوي دا دې دپاره وضع شوي چې مال د خاوند دې هلاک شي وضع شوی دی نه سبب شو که علت شو دا یې ثابته کړله. ګوره دا زاهدی مولا دومره لیوانه نه دی چې قصه د سره کوي نور چې ما چې څوک بړوي یا ما څوک ګوري او دې قصو پوهېږي صرف اشاره ورته کوي یقین وکړئ دا ډېر اوسط سوچ باندې کتاب لیکلی دی که هر د اوس په کې نه راځي چې ورته کښېني او بس زه مطالعه کوم دا څه لیکي دې باندې اوس سړی چېرته پوهېږي دا قصه پکې ونه کړي. ګورې ته واوره لکن دا ښځه چې دا مسببه ده فيه په دې حلاکت د خاوند د پیسو کې ولې مسببه ده دلیل اما لأن الارضاع ليس بافساد النکاح وضعا واوره ویجی دا پی ورکول چې دي دا خو افساد نکاح نه ده د وضع په اعتبار سره افساد نکاح دپاره وضع شوی ما ویلي حلاکت مال لپاره دا ټکې بدل کوي. پی ورکول د دې دپاره وضع شوي چې نکاح دې فاسده شي نه دي وضع شوي دا ټکې ووایي نو بیا ولې اوس نکاح ماته شوله مړه وانما یثبت ذلك باتفاق الحال. اسې اتفاقي طور باندې جواب صحیح کړی و ویل مناظر شو اسې اتفاقي طور باندې نکاح ماته شوې ده اتفاقي طور باندې ولا وضع شوی نه نو ثابته شوله چې دا ښځه مسببه شوله مباشره بله واوره. ولأن فساد النکاح ليس بسبب لإلزام المهر بل هو سبب لسقوطه. توجه ملک صاحب ښځه در سره منو منګه چې دا نکاح دې غټې ماته کړله خو نکاح ماتول دا د مهر سبب دی بی نکاح ماتول خو د مهر د سقوط سبب دی مهر ساقط شو او دلته نکاح ماتولو سره مهر رالی. بهرحال نکاح ماتول چې دی دا سبب نه دی د پاره د چا د مهر لازم سبب دی نه دومره ده چې نکاح ماته شوله د دې نه مخکې مهر
نو لازم شوی شرط ولدا او چې نکاح ماته شي نو شرط دی نو ښځه یا صاحب د سبب ده وختي ثابته کړه یا صاحب شرط ده یا سره او صاحب شرط هم د حکم نسبت کیږي نور ته قصه کوم را روانه ده په کې لا بل اورا او لأن فساد النکاح چې دی دا خو ګوره سبب نه دی لالزام المهر د بارا بلکې دا خو سبب دی د سقوط د بارا الا دومره خبره ده ان سوال دار نصف مهر ولې لازم شو الا ان نصف المهر چې یجب بطريق المتاخذ مطيب وجرازي علامه عرف را خبر مخکې معلومه شوې ده البته دا نصف مهر چې په خاوند باندې کسر لازمې ده لو دې لپاره شرط دا و چې نکاح ماته شي او نکاح چا ماته کړله غټي نو غټه صاحب شرط وګرځیدل کنه وره لکن من شرط د وجوب د مهر د لپاره ابطال د نکاح وا او ابطال د نکاح چا وکړه غټي وکړه نو غټه صاحب شرط شولا او صاحب شرط چې توجه صاحب سبب ته نسبت د نقصان اله کول شي تعدی وکي دقه شان صاحب شرط هم سبب د نقصان اله نسبت د نقصان اله کول شي چې تعدی وکي کنه نه منئ راځي بل څه تنبوزم کنه سراجی تا یو سری بلاره کې کوی ایستلې دی یا په پردیس مې کې کوی ایستلې نن دی ورته قتل به سبب کې ورته دي کنه ابه څو کو روغ ورزیدلو کفاره په راځي کنه راځي دیت په راځي کنه راځي ولې راځي دا چا چې دا موږ سامي کې باقاعده ویلو که سازین کې دا چا چې دا کوی ایستلې دا صاحب شرط دی الکه شرط ولې دی موانع لري کول موږ ولا شرط دی مخکې د زمکه چت موجود لاندې نتللو او دا را پاسې د موانع لري کړه لاندې لاړې دی وجنه د قتل نسبت د تکیږي کنه ځکه صاحب شرط دی نو صاحب شرط چې کله تعدی وکي هغه ته به د نسبت کیږي کنه اوس کدي خدي تعدی کړي نسبت به ورته کوو کني کړي نو که چا بخپل ځمکه کې کوی استلې څوک ګورو ګرځیدل به بدیت راځي به نه راځي قتل به سبب نه دی به تعدی نه ده کنه څو غاړي ته مخ کې راشي او غاړي ځانو وي به ډرایور باندې توان نه ګوري قصدن وګوري لکه واذا كانت مسببه هر کله چې دا خزه مسببه شول مشرع نو مسبب کې خو قانون دا دی چې نقصان به مسبب راولو خو چې تعدی وي راځه یشترط به تعدی كحفر البير دا مساله وکړه لکه وسلک وي نور تاسو مسله معلومه ده ثم انما تكون متعديه برو ګورې ټول لکشان مسله دا شوله کړي مشر تعدی کړي توان د مہر د کشر به د مشر نه الو کني کړي نه به تیلو بای وسره ته دا وایي چې تعدی کم صورت کې د کم کې نه ده نو ما ته بر ګوري کچري دې خزه مقصد دا چې دا کشر چې دا مري زکه بای ور کوم اوس تعدی نه ده یا مړ کېدل نه خود دې علم ورته نو چې د دې بای ور کول په جوان دي زما د دې دوړو نکاح ماتي کې د علم ورته نو بای ور کړه اوس هم تعدی نه ده د دوه صورتونو کې تعدی نه ده توان به پینوي او که ورته پته وه چې بدې نکاح ماتېږي او د لوږې نه مړه کېدل هم نه پیم پی ورکړه مقصود یې څه فساد نکاح اوس یې تعدی کړې ده تاسو پوهېږئ وګورئ ثم انما تكونو بلا کبیره چې دا به متعدیه وي خدا علی اذا علمت بالنکاح کله چې علم ورته د نکاح هم وقصدت او قصد بالارضاء وکي د فساد هم اما اذا لم تعلم بالنکاح هلکه ما خبره دوه صورتونه بدل ویلي وې کچری پته ورته نه و چې دې سره نکاح کړي به ووري ایکسپنس کومېګا ځکه به ور کړیو اوس تعدی ونه کړلا اوس به توان نالو یا ورته پته و چې غزیدا خدا د کو پي ورنه کمري ځکه به ور کړ اوس هم تعدی نه ده پوهه شولې به ثم انما تكون متعديه بکله ګرځي کله چې علم د نکاح وي او قصد بالارضاء کې د فساد وکي اما اذا لم تعلم بالنکاح کبنکاح خبره نه و او علمت بالنکاح باندې خبره وا ولكنها قصدت لیکن قصد کړو دفع الجوع الوجه ختم ولد غینا او هلاکی ختم ولود صغیرینا فساد نکاح مقصود نو دون الافساد لا تكون متعديه به متعديه نه وی الکا لانها ماموره بذلك زکه دې ته خو دې وخت کې امر دار چې په ور کمړ نشي الجواز الشرعي ينافي الزمان دا متویل وکنه الجواز الشرعي دا 90 نمبر ماده ده کوم شی چې جایز وي کنه شرعي هغه زمان نه دی چې دا پي ور کول دی وخت کې دی ته واجب و پي ور کا امري زمان به وسمره ولا لانها ماموره بذلك ولو علمت بالنکاح وسراشا کو ته پته و چې خزیدا دا یو صورت دی دا وخت برګوري ټول
ورته پته وه چې ښځې ده خو په دې مسله نه وه عالمه چې په دې پی ورکولو سره زما د دې نکاح ماتېږي مسله علم ورته نه و ډډه موره دې خوښه ده څه دغه کورس خو نه دی چې ډډه دې ته واري ورته نه د اوس انسانه ټول برګورې لکه دا مسله پکې نه وي بله رالکه ورته پته وه چې ښځې ده خو دا علم یې ورته نه و چې دې سره نکاح ماتېږي نو بیا وایي بیا هم متعدیه نه ده ښه تعدي بیا هم نه ده کړې ولو علمت بالنکاح باندې خبره وه ولم تعلم بالفساد باندې نه وه لا تكون متعدیه ایغضا وهذا وایغضا چې چا ویلو هغه سړی صحیح مناظر و هغه شیخ رحیم الله صاحب ویل ایغضا هغه خبره ټیک وکړه اپوی سړی و هر څه کې و د الله پاک علم ورکړی و خواري محنت یې کړی و طالبۍ کې استاذۍ کې و فی الحال هم لګی و نه چې بس یو څو ټکي دې زده کړي نور قراري بیانونو پسې ګرځي دوه درې بیانه کې هغه دې زده یو نور دې څه هم نه زده دی خو دې غرقه چې غر شي ما ته لږ بر وګورئ اوس که پوهه سړی هغه به دا اعتراض کوي چې بھئی تاسو خو یو مسله فقهاو بیان کړې ده چې دارالاسلام کې جهل چې که نه جهل هغې له اعتبار نه وي او تاسو خو دلته جهل له اعتبار ورکو چې ورته پته وه چې ښځې ده خو د دې مسلې علم ورته نه و چې نکاح ماتېږي لهذا متعدیه نه ده بھئی دارالاسلام دی جهل له اعتبار نشته دی په کار ده چې مسله ورته معلومه وي ولې ورته نه وه متعدیه ده اعتراض پوه شولې جواب لږ به راګورئ لکه بھئی موږ دلته داسې نه ده کړي جهل له اعتبار ورکړی دی د اصل کې مسله دا ده جهل له به اعتبار نه ورکو په دفعی حکم کې حکم لرې کولو کې به جهل له اعتبار نه ورکو پوه نه شئ حکم ساقطولو کې به څه کوو جهل له اعتبار لکه مثلا باکرې مسله د مخکې موږ ویلې وه چې جنۍ باکره وي او هغه بالغه شي او د دې مسلې ورته علم نه وي چې زه خپل نکاح ماتولی شم ورور مې نکاح کړې ده او ښه بالغه شي بیا وروسته څوک وایي چې تا ته هو د حق و شرعا چې ته خپل نکاح ماته کړي بیا وایي زه یې ماتومه نو موږ ویل نکاح نه ماتېږي دا خبره مخکې کړې وه که نه او وجه هم څه بیان کړې وه چې بھئی د دارالاسلام کې جهل له اعتبار نه مسلې به زده کړی وی که نه که نه پوه نه شئ نو هلته دفعی حکم که جهل له اعتبار نه ورکوو چې دا نکاح لازمه شوې ده د نکاح دې خط لازمه نشي دفعی حکم مطلب نکاح دې لازمه نشي او اوس هم د دې ته حق وي چې نکاح دې ختمه کړي دلته اوس موږ دفعی حکم له جهل دفعی حکم کې جهل له اعتبار نه ورکوو ځکه که موږ دغه صورت کې هم جهل له اعتبار ورکو نو بیا به موږ پکې د حکم دفع وکړو چې نکاح لازمه وه وایي نه ده لازمه پته نه لګي پوه شو که نه دلته موږ دفعی حکم کې جهل له اعتبار نه دی ورکړی نو په څه کې هم ورکړی دی مولوي صاحب دلته موږ جهل له اعتبار په دې کې ورکړی دی چې قصد فساد یې نه و پته نه لګي فرق باندې پوه شوئ که نه ګوره اعتراض خو پوه شوي که نه چې دارالاسلام کې چا له اعتبار نه وي جهل له دلته تاسو ولې ورکو جواب دار به جهل له اعتبار نه وي په دفعی حکم کې دلته موږ ول اعتبار په دفعی حکم کې نه دی ورکړی نه څه کې هم ورکړی مولوي صاحب موږ وایو چې دې ښځې قصد فساد نه دی کړی ځکه علم یې نه و که چېرې علم یې وی بیا به قصد فساد وی علم یې نه و نو قصد فساد نشته چې قصد فساد نشته تعدي نشته چې تعدي نشته دی تاوان پې نه راولو نو موږ اعتبار جهل له ورکو په څه کې چې هلکه قصد فساد یې نشته دا نه چې د پی حکم کوو هغې سره به لازم راځي چې قصد فساد یې نه و بل شی ورسره لازم راځي چې حکم هم ورسره دفع شو توان راتلل هم ورسره څه شو دفع شو خو مقصود خو نه و که نه هسې ضمناً پکې رالی طبعا وهذا منا دا خبره زموږ د احنافو د سایډه کومه خبره جهل له اعتبار ورکول اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد دی لکه دفع بکی د قصد فساد کو لا لدفع الحکم دی پته نه لګي پوه شو وایي که نه اخره انتهایي مسله د بر وګورئ عام طور یو زنانه ووایي یو دم چې بی د دې جنۍ د دې هلک نکاح نه ده شوې ولې ما دې دواړو له پی ورکړي یا دې زوی له ما پی د هلک له ما پی ورکړي اوس ما دې لور نکاح ورسره نه کېږي یا دې جنۍ له ما پی ورکړي زما د زوی سره نکاح ټیک نه ده انګور سره ورانه شي بیا دا بهانې کوي عام طور کوي که نه کوي بره ګورئ مولوي صاحب ماشوم له مې پی ورکړي دي نه مې دي په دې کې نکاح ماتېږي اصل کې نو دا هغه حق دی موږ اصول ششي کې څلور صورت ویلي چې دې کې الزام دی الزام نو په دې کې عدد هم ضروري دی عدالت هم ضروري دی
نو ماشوم ته پي ورکړي دي دا بالا ثابتېږي چې دوه سړي ګواهي ورکي یا یو سړی دوه ښځې ورکي که شل ښځې ووایي که نه اعتبار به ورله نه وي یا یو سړی ووایي اعتبار به ورله وګورئ دا ولا يقبل في الرضاع رضاعت کې بن قبل کې شهادت د خزو منفردات انسان لا وانما يثبت ده بس رضاعت بکله ثابتېږي بشهادت رجلين او رجلين وامراتين وقال امام مالک فرمایي رحم الله يثبت بشهادت امراه واحده یوې ښځې کې ویل چې دې پي ورکړي یا ما پي ورکړي حرمت رضاعت ثابت شو خدا الله چې د ښځه عادل وي اذا كانت موصوفه بالعداله وجه سره لږ بر وګورئ وای دا پي ورکړي نه دي ورکړي وای دا حق شرع دی لکه دا وب پاک دي نه پاک دي دا خوراک حلال دی دا حلال نه دی او شرع په حق دی یو کس گوایم قبلي کې مونږ ویلو کا څلور صورتونه کې یو داو حق الله کې یو کس گوایم سي قبلي کې دلته قبلي کې اورا لان الحرمه ده حرمت رضا چې دا حق دی من حقوق الشرعنا فيثبت ثابتي کې په خبر روایت باندې مونږ ویلو حق الله په خبر روایت ثابتيږي كمن اشترى لحما يصلي وخوالي او بل وتخبر ورکی فخبر واحد چانه ذبیحه المجوسی ده مجوسی ذبیحه ده واسبه نخري ولنا موږ ته جواب کې وایو ملیسب ان ثبوت الحرمت چه ده دلته د حرمت سید حق شرع ده خو بل شی ور سره راځي په بل معنی الزام هم راځي چې دا غونی کما تولي حق الله ور سره حق الله سره سم ده حق العبد او حق العبد کوم حق ده الزام په بل راځي دی وجنه به عادت ضروری ده ها ولنا من وی ثبوت د حرمت دا نه قبل فصل عن زوال الملك دا د زوال الملك نه جدا کیږي په نکاح په باب کې نکاح په باب کې چې خزه بسړي حرام شي او نکاح ماته شواله مقصود د نکاح څه وي امنګ وسامي کې ویلي مقصود د نکاح څه وي خزه حلال دل وته جایز کېدل چې وته نه جایز به نکاح څه کې په بای کې مقصود دانی چې شی د اخري زهر دي سړی مالک جوړېدل چې خوري مکنه واسه سیم به ملک ټیک دی خو په نکاح کې وتی چې نه جایز سره نکاح نه دی صحیح سکل د مقصود نفسي ملک نه دی بلکې مقصود څو کې وتی وي بدن لګي پوي شوي کنه نو باور څه وي حرمت حق د شرع دی خو کوم دی ثبوت د حرمت چې رااله کنه اوس د فصل نه قبل د زوال الملک نه ملک هم ور سره ختميږي نکاح ختميږي باب د نکاح کې او ابطال د ملک دا الزام دی دا نه ثابتېږي مګر په شهادت د دوه سړو یا د یو سړي او د دوه ښځو په خلاف د لحم والا مسله چې لحم مجوسي ذبح کړي وغیره اخو خالص حق شرع دی لأن حرمت التناول هغه جدا کیږي ان زوال الملک نه ټیک ده بس غوښه مې اخیستله ملک شته اگر چې حرامي ملک منافي ده یعنی غوښه خوراک حرام شو ځکه مجوسي ذبح کړي ده خوراک کې څه شو حرام شو خو ملک حرام نه دی ملک شته دی او بای کی ما تاسو ویلو دا جایز دي چې شی حرامي به بم څه وي مالکی پوهیږي کنه نو خو جدا کیږي د زوال ملک نه ملک وسره نه ځای لکی ناغه الزام بکراله نه فوت بر امر دینی هغه خالص امر دینی هغه کی خبر وایي چې مقبول والله اعلم